دوباره ها روګرداني ته زر ګرځم. هغه دا چې میشه پرین یوه دا مسله ذکر کړې وه چې قضاوت یا ثالثي منصفي فیصله جرګه مرکه په دې هم ډېره غږېدو کړې وه. تفصیلي بحث شوی و خو پاک شی خفا مفا چا وینو چا مسیج چا کمنټس رای دا شی به دروغ له بیا مې وویل چې یاره دوی وضاحت په چار دی. ګوره فیصله کول ډېر د چا په میانځ چې دا ډېر لوی اجر لري، ډېره د ثوابه خبره ده. وکالت کول جایز دي چې د جایز خبره وکالت وي، او دغه رنګې اجرت ته واخیستل جایز دي مناسب. او صرف فرق په څه کښې دی؟ فرق دا دی چې مطلب ډېر غټ سوالات وټو شوي دي چې دا موبایل درته ښکاره کړم بیا ډېر څه دي پکښې که نه. سوال دا دی چې یاره ته وکالت کوې د جایزې خبرې کې که د ناجایزې خبرې کوې، چې کوم فریق په ناجایزه دی د هغې وکالت کوې، د هغې طرفداري کوې، دا خو ته حروم کور کوې، ناجایز کوې. په دا کښې خو ته د ټوک دا خو یو موقف دی که نه، واضح دی شریعت. حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک په ناجایزه دعا باندې یا په ناجایز قسم باندې کیم دولت وګاټي، مول وګاټي، ملکیت وګاټي، دا چار دا سړی فلیس مینه دای د میژ نه دای نه، او بل دا چار دی مطلب دا د مسلمون چار دوه نه. او دومه خبره دا چې دغه سړی باندې جهنم واجب دی، جنت په دا حرام دی، دا صریح حدیث راغلی دی. بله خبره دا چې وکالت جایز خبره وکړه، جوړ پکښه وکړه. او درمه خبره دا چې یاره که ته چیرې یورې په یوه نشیز باندې یوه معامله فیصله کولی شي، ته بار بار ویلې دی ته ټیمینه ویل کوې چې بیا ته ورته چې ورته چک شه عادت وکړه، ورته ګوښی شه، پخه یې کړه، بیا وکړه، خپل پیغام سره دې په کار ککړ دي چې ته ورچګې دغې دی پوره مطلب ته یې نورې څرمنې اړوې. دا خو صریح ناجایزې خبرې دي، دا خو جایز نشته. په هغې صورت چې جواز دی چې د هر شي د وکالت ها، د قضاوت ها، د فیصلې ها. او دومه خبره ده چې ځینې میږو که مشرون دي، هغه ډېر محترم دي، هغه سالسون دي، هغه قدرمن خلک دی، خو کله ور فیصله داسې وکړو چې شریعت حکم سره متصادم وي، دا خو حرومه ده، دا خو جایزه نه ده. نو خامخا شریعت په احکام یې خو تعمیم دی، امې پوره دي، ته پوره دي، هغې دې پوره دي، ته پوره ها دي، پرانته یې دغې نه مبرا نه یې چې ته دغه نه مبرا یې. نو میش په دا کښې څرنګې مطلب په دا باندې څوک لیدې کوي او قاضیون ویلی نه وي. شریعت حکم نه خو قاضیون که ډېر عالمون دي، قاضیون دي، فقه زده دي، تفسیري نه احکام زده دي، شریعت حکم نه خو دی مبرا او منزه نه دي. دی د هغې خپل صرف تمول دی پوره داسې لیارې نه جوړوي چې هغې نه ازادي بیا پیدا کېږي. خدمت عظیم خدمت دی د امت مسلمه. او بله دا چې یاره خلک سره رټ نه وي، میږې ډېر سره رټوي، یاره خلک دمره فرق نه وي، میږ ډېر فرق دی په منځ شروعوالي. یاره میږ داسې نکتې پکښې پیدا کړي چې ډېرې افسرده وي، ډېرې د نقصان ولوي، ډېرې مطلب ډېرې مسلې خروپې شي مرګزنې د وجه نه. نو په دا شي باندې ګوته وټول په چار دي په شرعي نقطه نظر سره فیصلې مطلب خو خلک په ماشه جوړسته یې، خلک په ماشه جوړ دی، د خلک په ماشه ښه زندګي راوستل ده. دا خو نه ده چې مطلب زه ته یې لوټ کړي، لیا زه ته یې دی په میاشت نور فساد جوړ کړي، لیا قسم ناجایز په چا وکړي، لیا د ناجایزې وکالت یې وکړي. موږ ورته وایي چې پلونکي سړي پلونکي زوی سړي پسې راوستي دي. عموما میلادو په وکیلو په مونه شپه وپېږي، وکیل یې مونه پیسې وخلي دا ته چې زه نه راودوي درته وکړه، دا معامله درته وګاټه، تو ګاټې څه شته نه کړم، مو تو خپل شی ولوي. دا صورتونه ټول حروم دي، دا د قرآن په روشنوي شی حروم دي. او دغه نه وطن بربدولی اردريمي، دغه نه فساد بین المسلمین اردريمي، دغه نه فساد بین الاقوام اردريمي. دا شی خو خامخا ممنوع دی، ممنوع ته خو ممنوع خامخا. او د یو ملګري په د اخر شوي ویلي دي چې یاره وکالت مې کو غاټه غاټه مې رادا شور د اتې مسلې دلوسه دا پیسو ته روکوي چلو الله دا ته په خپل لږ پکښ ډیره غاټه ویر کو بار نور هډه را وینو شوې دو. نو مو د خبره مقصد دا و غرض دا و چې که فیصله کوي داس فیصله وکي، داس وکالت په چار دی، داس سالسي په چار دو، داس منصبي په چار دو چې د وجنه شریعت او اطمینان متیږي، ای وجنه امت ته تبویت نه درېنی، د امت نقصان نه درې کیږي، امت ته حقوق پاسداری هوي پکښه، امت په میاشه صلح هوي، خوشالوله هوي، خوشلات هوي، جوړ هوي. دا ځنې خبره ډېرې زیاتې فتنې ته راونې دي، دویرې په معامله وي، د شل علاقې په نقصان کوي. دا کیم شریعت ته کیم جواز دی، کیم انسانیت ته کیم
کوم اصول دي هغې کښې مخالفت په چار دی او دا شی بالکل برسېره کول په چار دي چې دا څه روان دي په دې مشرق کښې او که غلطۍ شوي زه پرې معذرت کوم دا مو خپل موقف دی مننه